السلام علیکم. یوه ډېره عجیبه کیسه وایي چې یو مسلمان د خپل سر د خولو دپاره یو تنهایي دوکان ته لاړلو. دې مسلمان دغه نهي سره خبرې اترې شروع کړې، مختلفو موضوع ورسره خبرې وکړې. ناڅاپه د الله جل جلاله په حال باندې خبرې مخامخ شولې. نو ویلې زه د الله جل جلاله موجودتیا نه منم. نو دې مسلمان ورته ویلې اعوذ بالله، دا ته څه وایې؟ عزتمن د دې نه مخکې راته یوه دا یاد کړم کوم چې زموږ په دې چینل کې نوی وي حتما د زموږ دا چینل د سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ، ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. نهي ورته ویل که الله جل جلاله موجود وي نو خلک به ولې په مشکلاتو په مصیبتونو کې اخته وي، یعنې اخته کېدله. ولې به خلک په خپل ژوند باندې پریشانه وو. کله چې دا مسلمان د نهي د دوکان نه راووتو، ګوري چې په دې کوڅه کې یو سړی روان دی. چې ویې کتل نو د دغه کس د سر ویښته ډېر ببر او نیغ ولاړ دی. داسې ښکارېده چې د ډېر وخت یې یعنې نیو ساز کړی، یعنې نیو واره کړی. دې مسلمان چې دغه کس چې کله یې ولیدو نو دا یې خپل د لاسه ونیولو او روان یې کړلو. واپس د دغه نهي دوکان ته ورغلو. نهي ته یې غږ وکړلو. نهي د ډېرې حیرانۍ سره وویل څنګه په نړۍ کې نهي نشته، همدا زه نهي نه یم؟ مسلمان ورته وویل نه، نهي بلکل نشته. که چېرته نهي موجود وی نو خلک به ببر سر نه ګرځېدل. د دغه سړی چې ما د لاسه نیولې او تا ته مې یې راوستو. ای ویل چې نهي شته، خو ستونزه په دې کې ده چې خلک نهي ته نه ورځي. مسلمان ورته ویل صحیح خبره دې وکړه، الله تعالی موجود دی، انسانان د هغه توجه نه کوي. الله جل جلاله کتاب قرآن کریم زده کړي او د ویلو کوشش نه کوي. ځکه په نړۍ کې مسلمانان په جنګونو په غمونو کې راګیر دي او د ژوند ټوله زندګي پې سختي او تنګې دي. عزتمنو زموږ ته د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د هیله کوم که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.